نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زما قابل قدر مسلمانانو په ډېرې بهترینې میاشتې کې مونږ روان یو او دغسې کومه میلمه مونږ ته راغلی دی. د دې میلمه تقریبا 10 ورځې پاتې دي. دغه میلمه به بیا مونږ نه ځي. زما مراد دغه رمضان المبارک میاشته دی. دغه بهترینه میاشت الحمدلله مونږ ورکې روان یو او تقریبا 2 عشرې تیرې شوې. اخري عشرې کې تقریبا مونږه داخلېږو. هغه کس ډېر خوش قسمته دی، ډېر بهترین دی چې په دې میاشت کې اولې روژې په ابتدا کې دا عزم کړی وي چې زه به ښې طریقې سره عبادات کوم، نوافل به کوم، تلاوات به کوم، چاته به تکلیف نه رسوم، غیبت به نه کوم، چغلخوري به نه کوم، حسد به نه کوم، کینه به نه کوم، جګړې به نه کوم. دغه بهترین کس دی. او تاسو ته مخکې هم ما دا خبره کړې وه چې روژه صرف دغه نه دی چې صرف خوله خوراک نه بنده کی، بلکې هر یو اندام روژه دی. که مونږ ژبه راواخلو دی هم روژه دی، د غېږونو به هم روژه وي، دغه شان نور اندامونو به هم روژه وي. صرف به دغه نه وي چې مونږ خوراک بند کړی دی. هغه خوراک بندول دا چې دی روژه دی. به هر حال عزتمندو مسلمانانو دغه 2 عشرې تیرې شوې. اخري عشره دی. اخري عشرې ته هم الله جل جلاله ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. د نورو 2 عشرو په نسبت باندې اخري عشرې ته الله جل جلاله ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. علماو هغه وجه بیان کړې ده چې هغه دغه دی چې په اخري عشرې کې 2 عظیم ترین عبادات راجمع شوي. یو خو دغه دی اعتکاف. په دې اخري عشرې کې اعتکاف دی. اعتکاف هم ډېر زیات فضیلت لري دی. خوش قسمته او بهترین انسان هغه دی چې هغه ته الله جل جلاله توفیق ورکړي امغه خې طریقې سره 10 ورځې په جماعت کې اعتکاف وکړي.
او په دې کې یوه شپه روانه دي، سمغه شپې ته ویلی شي لیلة القدر. دغه لیلة القدر هم په اخري عشرې کې تاسو به موندلی شئ. مطلب د هغه دی لیلة القدر به دغه اخري عشرې کې وي. همدا لیلة القدر متعلقه یا څو خبرې کوم، اخري کې به بیا انشاءالله اعتکاف متعلق هم خبرې وکړو. زما عزتمندو مسلمانانو، اول خو موږ لیلة القدر معنا پیژنو. لیلة القدر څه ته وایي؟ لیلة القدر، قدر معنا دی شرفت او عظمت والا، چونکې دغه شپه هم د شرفت او عظمت والا شپه دی. یا بله معنا دغه راواخله، څه الله په نیز باندې دغه شپه ډېره زیاته قدر والا او عظمت والا دی. علماو یو بله معنا هم لیکلې ده، څه قدر څوک څه هم یو کس مخکې په ګناهونو کې لطپت وي، ګناهونه یې کړي وي، خپل ځان یې هغه کوم قدر دا غی پیژندلی نه وي. اوس دغه کس په لیلة القدر په شپې کې عبادات وکړي، کثرت سره عبادات وکړي، نو دغه کس هم قدر مند شو او عزت مند شو. یو بله معنا هم علماو لیکلې ده، قدر معنا دغه تقدیراتونه وتلی دي. تاسو ته ما شب برات متعلق تفصیل سره بیان کړی و. ما درته ویلي و چې شب برات په شپه کې څومره هم څه کیږي د انسان متعلق، څومره هم اشیا دي، مغا الله تبارک و تعالی فرشتو ته ویلی کوي. دی به رزق څومره وي، دی به عمر څومره وي، دی به روزي رزق به څنګه وي، مالدار به وي، غریب به وي، دا به تنگ دست وي، دا به نیکبخت وي، بدبخت به وي، هغه ټول به ولیکي. دی قسمت به څنګه وي، هغه به ولیکي. اوس دغه قدر لیلة القدر شپه څه کومه روانه دي، په دې کې الله تبارک و تعالی فرشتو ته آینده رمضان پورې څه هم کیږي هغه ورته حواله کړي. د انسان متعلق څومره هم اشیا دي، مغا د لیلة القدر په شپې کې ورته حواله کړل شي. نو دې مناسبت سره دې ته تیری شي لیلة القدر. علماو لیکلي دي سروژې کې هره یوه شپه لیلة القدر سے قدر یې وپېژنې. هره یوه شپه قیمتي دی، هره یوه شپه یې قدر والا دی، خو سې ته په قدر په نظر باندې وګورې. په هر حال عزتمندو مسلمانانو، لیلة القدر شپې ته الله جل جلاله دومره خصوصیات ورکړي دي چې د دې متعلق مکمل آیات نازل شوی دی، مکمل صورت نازل شوی دی. تاسو ته ما خطبې کې دغه صورت وویلو، انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. نو د لیلة القدر شپې فضیلت صرف دا هم کفي ده چې د دې شپې متعلق الله تبارک و تعالی ټول صورت نازل کړی دی. اوس لیلة القدر خصوصیات څه دي؟ مختصر غلی درته وایم. بیا به لیلة القدر به مونږ په کومو شپو باندې موندو، کومو شپو کې به موندو، دا به درته هم وایم. بهترین شپه به کومه یوه وي، دې خبرې متعلق به تفصیل کوو. اخر کې به بیا لیلة القدر کې به کومه دعا مونږ غواړو هغه به درته هم وایم. بیا به اعتکاف متعلق هم خبرې کوو. څلور خبرې مختصر غني ته کوو، څه ټیم هم قیمتي شي او دغه ټولې څلور خبرې ورکې راشي. به هر حال
ما درته وویل اوس لیلة القدر خصوصیات څه دي. اول خصوصیت دغه دی چې په دې شپې کې الله جل جلاله قرآن پاک نازل کړی دی. لوح محفوظ نه اسماني دنیا ته چې الله جل جلاله دغه ټول قرآن نازل کړی دی دغه په دې شپې کې الله جل جلاله نازل کړی دی. بیا د اسماني دنیا نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته درویشتو کالو کې آرام آرام سره خپل وخت مطابق هغه چې کولو هغه نازل کړی دی جبرئیل علیه السلام په ذریعه سره. اول خصوصیت دغه شو چې په دې شپې کې الله جل جلاله چې نازل کړی دی قرآن نازل کړی دی. الله داسې فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر چې بشکه دغه قرآن پاک مونږ نازل کړی دی لیلة القدر په شپې کې. اول خصوصیت دغه شو. دویم خصوصیت دغه دی چې د دې شپې کې څوک څه هم عبادات وکړي د زرو میاشتو نه هم زیات عبادات ډېر بهتر دی. د دې لیلة القدر صورت نزلېدو وجه څه دی؟ شان نزول څه دی؟ ابن جریر صاحب روایت نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بني اسرائیلو یو کس تذکره وکړه. هغه کس زر میاشتې مسلسل په عباداتو کې مصروف و. دغه شان زر میاشتې مسلسل په جهاد کې مصروف. زر میاشتې. نو کله نبی علیه السلام صحابه کرامو ته دا خبره وکړه. صحابه کرام ډېر غمجن شو، ډېر زیات خفه شو. هغه څومره خوش قسمته بختور انسانان اوس زر میاشتې مسلسل دغه جهاد کې مصروف تا. نبی علیه السلام خفه شو چې زما امت خو عمرونه ډېر کام دي، په دې لږ عمر کې به لږ عبادات وکړي. دې کې دغه صورت نازل شو. تسلی ورکړه اے پیغمبره که چېرې د ستا امت عمرونه کم وي د ستا امت ته ما داسې یوه شپه ورکړه چې په دې شپې کې هم څوک عبادات وکړي هغه د بزرګ د زرو میاشتو عبادات نه هم زیات بهتر دی. الله اکبر. لیلة القدر خصوصیات داغه دي د صرف د دې امت ته ورکړل شوي ده. مخکینی امتونو ته دغه شپه نه ورکړل شوې وه. صرف د دې امت دغه خصوصیت دی، صرف د دې امت ته دغه لیلة القدر شپه ورکړې ده. ولې ورکړې ده؟ وجه څه دی؟ امام مالک رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلی دي چې یو مکه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امتونو عمرونه ولیدو خو ډېر کم و. زما امت عمرونه خو ډېر زیات کم دي او د دې لږو عمرونو کې به دغه لږ عبادات کوي په نسبت نورو امتونو. د نورو امتونو ته عمرونه هم ډېر زیات ورکړل شوي وو او هغو به عبادات هم ډېر زیات کړی و. نو ډېر زیات غمژن شو، ډېر زیات خفه شو. زما امت عمرونه ډېر کام دي، په دې لږو عمرونو کې به دا ډېر لږ عبادات وکړي. الله جل جلاله مهرباني ته ګوره دغه صورت نزل شو انا انزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. اے پیغمبره مه خفه کېږه که تا امت عمرونه کم وي لږ وي ستا امت ته ما یوه شپه ورکړه که چیرې په دې شپې کې د ستا امتیان عبادات وکړي نو د زرو میاشتو عباداتو نه هم ډېر زیات بهتر دی. بهرحال دویم خصوصیت دغه دی چې د دې شپې کې هم څوک عبادات وکړي
د زرو میاشتو نه هم ډیر زیات هغه ثواب ورته شي کیږي ملويږي. الله فرمایي وما ادراک ما لیلة القدر. اے مخاطبه تا ته څه پته دی څه لیلة القدر څه شی دی؟ لیلة القدر څه اهمیت دی؟ دغه اندازه صرف ماته دی. زه ورباندې صرف پوهېږم د شپې اهمیت صرف ماته معلوم دی. بیا الله تبارک وتعالی په خپله باندې وضاحت کوي لیلة القدر خیر من الف شهر. دغه داسې یوه شپه دی چې په دې شپې کې څوک څه هم عبادات وکړي د زرو میاشتو د عباداتو نه هم ډېر زیات بهتر دی. ګورئ جی اوس الله تبارک وتعالی څه اندازه حد معلوم نه کړو. کنی دا زرو میاشتو یو چند دو چند درې چند لس چنده لک چنده به دا بهتره وي، بلکې حد دغه بیان نه کړو او چاته یې ونه ښیلو. د دې حد صرف الله سره دی. بې حسابه بې کتابه اجرونه به ملویږي څوک څه هم دغه په شپې کې عبادات وکړي. لیلة القدر خیر من الف شهر. دریم خصوصیت داغه دی چې په دې شپې کې فرشتې نازلیږي. فرشتې دغه دنیا ته راځي او د دې سربراه څوک وي؟ جبریل علیه السلام. تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام. په دې شپې کې فرشتې رانازلیږي او جبریل علیه السلام هم رانازلیږي هر کار خیر امر سره رحمتونو او برکتونو سره. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله هم لیلة القدر شپه راشي جبریل علیه السلام سره د جماعته دغه دنیا ته راشي، هر یو کاس باندې سلامتیا وایي، هر یو کاس ته رحمت دعاګانې غواړي، هر یو کاس ته مغفرت دعاګانې غواړي چې کوم کس هم په ذکر کې مبتلا وي. که ناست وي که ولاړ وي هغه په ذکر کې مبتلا وي هغه دپاره دغه فرشتې جبریل علیه السلام ګرځي په کوڅو کې د دې کس دپاره چې کړي مغفرت دعاګانې غواړي. خوش قسمته انسان هغه دی چې په دې لسو ورځو کې خپل وخت دا چې کي قیمتي کړي. دریم خصوصیت داغه دی چې جبریل علیه السلام سره د جماعت دغه دنیا ته راکوزیږي او څوک څه هم په عباداتو کې مصروف وي هغه دپاره چې شی غواړي دعاګانې غواړي. من کل امر سلام. سلام څلورم خصوصیت داغه دی چې دغه شپه دغه ټوله شپه سلامتیا والا دی. په دې ټولو شپې کې الله رحمتونه په شیبو شیبو بارانونو سره باران په شان دی وریږي. سلام. اوس دغه اعتراض واردېږي، اکثر خلق دغه شبه دغه کوي چې د لیلة القدر د صرف یو ساعت وي په شپې کې دغه بیا تیری شي. داسې کوم شبهه وه دغه الله جل جلاله رد کړه چې وفرمیلو هي حتی مطلع الفجر. دا به سبایی نمر خطو پرې به دغه شپه جاري وي. مسخوتان ونیسه سبایی نمر خطو پرې دغه شپه به شوي دا به جاري وي. زما عزتمندو مسلمانانو، ډېره قیمتي شپه په مونږ باندې روانه ده او ډېره بهترینه شپه په مونږ باندې روانه دی. دا دومره بهترینه شپه دی دا مخکې امتونو ته نه دی ورکړه شوي ده، دا صرف دی امت ته ورکړه شوي ده. بهترین کس هغه دی چې په دې شپې کې ښې طریقې سره چې وکړي عبادات وکړي، کثرت سره عبادات وکړي. اگر چې د دې تعین نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړی دی، خو بیا هم په احادیث بعض احادیثونه موږ ته معلومیږي. عباده بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مکه کې جماعت ته راووتو په دې وجه په بنیاد باندې څه زمونږ ته د لیلة القدر تعین وکړي د په کومه شپه باندې دی. جماعت نه بار دوه مسلمانانو خپل منځ کې جګړه شوه. هغه جګړې په وجه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه کوم تعین و هغه تعین ونه پورته کړل شو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیلو زه جماعت نه په دې وجه باندې راوتلی وم چې زه تاسو ته د لیلة القدر تعین وکړم، خو د فلانکې فلانکې په خپل منځ کې جګړه وه، دغه جګړې په وجه باندې دغه لیلة القدر تعین ما نه چې شو پورته کړل شو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیلو څنګه چیرې تاسو لیلة القدر تلاش کوئ، تاسو په رمضان کې تلاش کوئ، بیا په رمضان کې آخري عشرې کې تلاش کوئ، بیا په آخري عشرې کې تاک شپو کې دغه چې کړئ دغه تلاش کوئ. تاک شپو. اوس تاک شپې کومې کومې دي؟ تاک شپې یوویشتم ده، دویشتم ده، پنځه-ویشتم ده، اوویشتم ده، نهه-ویشتم ده. دغه پنځو شپو کې تاسو چې کوئ لیلة القدر تلاش کوئ. بیا عزتمند مسلمانانو وړو د یوویشتم متعلق خپل دلایل شته، احادیث شته، درویشتم متعلق خپل دلایل احادیث شته، پنځه-ویشتم متعلق خپل احادیث شته، اوویشتم متعلق خپل شته، نهه-ویشتم متعلق خپل شته. علماو لیکلي دي د اوویشتم متعلق غالب ګمان دغه دی چې اوویشتم ته د شپه کومه دی دې باندې چې شي لیلة القدر راشي. خو وجه درته اوس چې کوم بیان یو خو دغه دی زر بن جبیش رحمت الله علیه یو جلیل القدر تابعی تیر شوی دی. دغه فرمایي سو ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه نه ما پوښتنه وکړه ستا دینی ورور ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي څوک چې هم ټوله شپه هغه عبادات وکړي، ټول کال د شپې عبادات وکړي، نو هغه ته به لیلة القدر چې کېږي نصیب کېږي. نو ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه ته فرمایي دې متعلق ته څه وایي؟ بیا ابی بن عکاب رضی الله تعالی عنه ته وفرمیلو الله د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه باندې رحم وکړي. د دې خبرې مطلب دا هغه و چې کړي دا خلق په یوې شپې باندې قناعت او صبر ونه کړي. یقیني خبره ده چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته د لیلة القدر شپې معلومات وو او دغه فرمایلی وو چې لیلة القدر دا به رمضان کې راځي، رمضان کې به بیا په آخري عشرې کې راځي، آخري عشرې کې به بیا اوویشتم باندې به بیا راځي. باقاعده قسم یې هم وخوړو چې دا به لیلة القدر دا به چې کېږي اوویشتم باندې به راځي. بهرحال یو دغه دلیل شو. بل دغه دی مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه د لیلة القدر متعلق کوم صورت نازل شوی دی دینه یوه پټه اشاره هم معلومیږي. څنګه؟ ګورئ ورته اوس لیلة القدر کې څو حروف دي؟ 9 حروف دي. لام یا لام تا الف لام قاف دال را. دغه ټوټل څو حروف جوړیږي؟ 9 حروف جوړیږي. او د قدر تذکره په صورت کې څو ځلې راغلي ده؟ 3 ځلې راغلي ده. هغه څنګه؟ انا انزلناه في ليلة القدر یو، وما ادراک ما لیلة القدر 2، او لیلة القدر خیر من 1000 شهر 3. نو درو تاسو په انو کې ضرب ور کې څوره جوړیږي؟ 9 27. نو دغه اوویشتم شپه دغه چې شی دا راغله. دغه یو قسم پټه غني اشاره دي. زما عزتمندو مسلمانانو
دغه شان یو بل روایت هم رضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو لیلة القدر دا چې کوي په ویشتم باندې تاسو چې کوي تلاش کوي. بهر حال عزتمندو مسلمانانو غالب ګمان دا هغه دی چې دغه لیلة القدر شپه دغه چې شی په ویشتم باندې راشي. خو بهر حال به هم اکدم داسې یقیني خبره سره موږ نشي ویلی چې دغه خمه خبره ځي. غالب ګمان دا هغه دی دا په ویشتم باندې لیلة القدر شپه چې شی راشي. بهر حال ما تاسو ته مخکې هم دا خبره وکړه چې تاکو شپو باندې دغه لیلة القدر تاسو چې کوئ تلاش کوئ. مونږ ټولو ته دغه پکار دی چې په تاک شپو کې مونږه کثرت سره مونږ عبادات وکړو. خپل کور ولا ته هم مونږ دغه ووایو. هغه کومې دي یوویشتم ده، درویشتم ده، پنځویشتم ده، اوویشتم ده، انویشتم ده. د تاک شپو کې به د لیلة القدر شپه خامخا راځي. دغه وشو. اوس په لیلة القدر کې کومه دعا غواړو مونږ؟ بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو مکه کې ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله که چیرې ما ته دغه یقیني خبره دغه مونږ ته معلومه شوي چې فلانکي شپې باندې لیلة القدر شپه دی، زه به هغه شپې کې کومه یوه دعا غواړم. نو الله رسول ما ته وفرمیلو دغه دعا په کثرت سره غواړه. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. دغه دعا کثرت سره دغه دعا یا او دغه د لیلة القدر شپې ولا د شی دی دعا. بهر حال د اخري عشرې کې دغه دعا مونږ په کثرت سره مونږ که چاته نه یادېږي خاص خیر ما سره به هم میلاو شي. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. دغه دعا کثرت سره دغه غوښتل پکار دي. ما عزتمندو مسلمانانو ما درته مخکې هم دغه خبره وکړه چې دغه اخري عشره الله جل جلاله ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. هغه کې یو دی لیلة القدر شپه دي کې روانه دی، اول دغه دی اعتکاف. اعتکاف هم ډېر زیات فضیلت راغلی دی. صرف یو فضیلت درته بیانوم بس مغه ټولو دپاره چې دی کفي دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول عمر څه دغه حیات و دیو اعتکاف کولو، اعتکاف ته به دغه کېنستو. اخري لس ورځو کې به دغه چې کړو دغه به اعتکاف ته کېنستو. او څه کله دغه وفات کېدو اخري کال کې دغه بیا 100 ورځې دغه اعتکاف ته کېنستو. دغه ځکه چې آینده کال کې به زه روژې کې نه وم نو ځکه زه 100 ورځې اعتکاف ته کېنستم. هر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره پرې هم څه حیات و هغه به اخري 10 ورځې کې به چې کوي اعتکاف ته کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې هم خاص الله رضا د پر اعتکاف ته کینی دې دومره ثواب دی د 2 حجونو او 2 عمرو ثواب دی. گویا چا څه هم 2 حجونه وکړو او 2 عمرې وکړي دومره زیات ثواب دی. په دنیا کې سمونږه یو شیز وګورو څه معمولي غنې لږ شان هم سمونږ ته پته لګي دي کې ډېره زیاته ګټه دی نو هر یو کاس بیا منډه وایي یاره فلانکې شی مونږ کوو ځکه هغه کې ګټه ډېره زیاته دی. فلانکې شی کوو دغه کې ډېره ګټه دی اگر چې معمولي غنې ولې وي لسمه حصه ولې نه وي. اوس دغه اعتکاف دغه اخروي که څه په اعتبار سره ډېره زیاته ګټه دی. افسوس دغه افسوس مونږ کوو د دې اخرت ګټې ته څوک منډې نه وایي. اخرت فایده دی. دغه صرف یو ثواب ده، یو فضیلت ده. څوک چې هم اخري عشرې کې 10 ورځې اعتکاف ته کېنستو نو دې ته د 2 حجونو او 2 عمرو ثواب ورته میلاو شو. زما عزتمندو مسلمانانو اعتکاف مقصد انداغه دی چې بهترین خلق هغه دي چې هغه خلق اعتکاف ته کېنستو. د دې مثال داسې دی په دنیا کې ته یو کس یو معزز کس ته یو بادشاه ته ته کښېنې په در باندې کښېنې ورته ګوره نظم چې تا څومره پورې تا ما خبره منلې دي ورته ناست وي هغه در باندې ناست وي هغه بادشاه هغه معزز کس به هم هغه بادشاه هغه مالک به هم مجبوره شي
تا ولا څه کوم حاجت دی هغه به پوره کړي لکه ته ورته ناست وي هغه مثال اعتکاف مثال هم داسې دی تو جماعت ته راغلې الله درته کېناستې یا الله وره نظم څومره پرې ستا ما ته ګناهونو بخشش نه کړی وي زه ستا په در ته راغلی یم الله جل جلاله ډېر غفور رحیم ذات دی هغه ته خو ته صرف صدق دل سره هغه توبه وباسې هغه ستا د کومه توبه دی هغه رد کوي نه او معتکف دغه فرشتو مشبه ګرځېږي دا هم واره نو فرشتې هم ګناهونه نه کوي نو معتکف نه هم ګناهونه نه کېږي معتکف الله په کور کې ناست وي الله ملما وي ملما الله در ته راغلی وي زما عزتمندو مسلمانانو خوش قسمته اور بهترین انسان هغه دی دغه چې شی کوي اعتکاف ته کېږي اعتکاف چنش آداب دی زما عزتمندو مسلمانانو بعض داسې دي هغه اعتکاف ته کېنو خو برای نام اعتکاف وي ته څه اعتکاف ته کېناستې بس تا بنې دغه لازم شو ته به ډېرې کثرت سره خبرې نه کوې بار څه تا کومې خبرې کولې هغه خبرې تا باندې چې شی شوې بند شوې بس عباداتو طرف ته چې شی متوجه شه بل دا هغه دی بعض خلک داسې دي هغه موبایل استعمال ډېر زیات کوي اعتکاف کې نو څه ته اعتکاف ته کېناستې الله کور ته راغلې الله کور ته تا ځان لس ورځې بند کړو دغه موبایل به هم ښې طریقې سره بند کړي موبایل ته به لس ورځې چټۍ ورکړې موبایل به ښې طریقې سره کور کې بند کړي بیا به الله کور ته راشي دغه شان غیبت هم نه پکار دی دغه شان فضول فحش څه کومې خبرې دي هم نه کول پکار دي بس الله جل جلاله عبادات کوه تلاوات کوه دعاګانې غواړه کثرت سره تلاوات کوه نوافل کوه تهجد کوه نو دغه به الله جل جلاله به درنه چې شي راځي دغه یو قسم ځان دپاره ذخیره دی ذخیره هغه لس ورځې دي دغه به تېرې شي بیا خو تاسو کومه ذخیره د لسو ورځو کې راجمع کړه دغه تا ځان دپاره محفوظ کړه دې اجرونه به دنیا کې به درته هم میلاویږي هغې دنیا کې به درته هم بیا چې شی کېږي معلومیږي بیا به درته دغه لس ورځې تا ته به پته لګي چې لس ورځې ما فلنکي کال اعتکاف کړی و هغه ذخیره اوس ما ته مخامخ شوه زما عزتمندو مسلمانانو مونږ ته هم دغه پکار دی دغه اخري عشره راغله په اخري عشرې کې مونږ اعتکاف ته کېنستل پکار دي که بیا خپل چا هر چا ضروریات چې که ډېر ضروریات وي نشي کېنستلی نو دغه څه کوم دا کومې شپې دي لیلة القدر شپه مونږ باندې روانه دي دغې ښې طریقې سره مونږ کثرت سره عبادات وکړو څه کوم څومره هم مونږ فضولیات کوو غیبتونه کوو فضول خبرې کوو هغه نه مونږ چې شی شو منع شو یو شاعر وایي ستا ته څه د لیلة القدر د نښو تپوس کوي ای نادانه هره یوه شپه د لیلة القدر دی څه په قدر یې وپېژنې لیکن خبره دی دغه هره یوه شپه دا زمونږ دپاره قدر دی څه مونږ قدر وپېژنو په هر حال لس شپې تېرې شوې دغه شل شپې لاړې دغه لس شپې پاتې دي ښې طریقې سره د کې مونږ عبادات وکړو الله جل جلاله مونږ رضي کړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یا الله مونږ ګناهونه معاف کړي یا الله مونږ رضي شي یا الله مونږ ته عفو وکړي یا الله مونږ ته حلال رزق نصیب کړي یا الله څومره مونږ عبادات کړي دي یا الله ټول قبول او منظور کړي یا الله بهترین شپې په مونږ باندې روانې دي یا الله دې کې هم مونږ کثرت سره عبادات او فکر نصیب کړي یا الله خپله رضارت نصیب کړي یا الله زمونږ په زړونو کې څومره هم شرعي ضروريات دي یا الله ټول پوره کړي یا الله ټول پوره کړي څومره هم څه بیماران دي یا الله ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي یا الله خپله رضارت نصیب کړي اخر وخت کې دغه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله نن به انشاءالله مازدیګر نه بعد اعتکاف ته کېنستلی شي